آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریا حرام ده، ریاکاری حرام ده. یو عمل د مخلوق د وجه نه کوله یا یو عمل د مخلوق د وجه نه پرېښول، دواړه ریا ده. نن یو آیت وایو د ریاکارو باره کې. ریاکاری وی د منافقانو کار دی، الله دې مو ساتي. سورة نساء 142 آیت تے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقان صرف خلقو تا ځان خی، منافقان صرف خلقو تا ځان خی. ولا یذکرون اللہ، او منافقان دا اللہ تعالی ذکر نہ کئی الا قلیلا مگر لږ غونته. منافقان صرف خلقو ته ځان خی او منافقان د الله تعالی ذکر نه کوي مگر ډېر لږ غونته کوي. د دې آیت په تشریح کې عالمانو لیکلي دي، وایي سورۃ نساء کې د دې آیت نه مخکې د منافقانو د منځ ذکر دی چې منافقان مانځه کې کله ودرېږي نو ډېر بد پې لګي او ډېر بوج ګڼي چې بیا د مانځه ټیم شو، او مومن ورته داسې خوشحالیږي، مومن داسې خوشحالیږي ورته چې بیا الله سره د ملاقات ټیم شو. منځ خو د الله تعالی سره ملاقات دی که نه، د بادشاهانو بادشاه سره، او چې ټیم شي نو الله پاک سره خو په ملاقات باندې مومن خوشحالي، د هغه په زړه کې ایمان وي، د ایمان رڼا وي، په الله یقیني. او منافق کې خو په زړه کې کفر دی، هغه خو په الله یقین نشته. اول ته ځان ته مسلمان ویلی دي، زړه کې کفر دی، او په ښکاره ځان ته د دنیا د مفاد دپاره مسلمان ویلی دي، د دنیا لالچ او فایدې حاصلولو دپاره ځان ته مسلمان ویلی دي. نو اوس یو کار چې د زړه نه ني، تاسو خپله سوچ وکئ، د دنیا کاري او که د آخرت کاري که نه، چې د زړه نه ني، په شوق سره ني، په مینې سره ني، په هغه کار کې او په هغه کار کې چې ښه د شوق او د زړه د مینې نه وي، د دنیا کاری او که د آخرت کاری. تاسو به لیدلي کتلي وي دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د دنیا کار یو سړی د زړه د شوق نه کوي، د هغې خپل خوند او هغه کار د هغه کار والا په لاس کې بل رنګ مزه کوي، او یو داسې وي چې لور په لوټه تېره کوي، ټیم پاسي کوي. نو منافقانو خو په الله یقین نشته، په آخرت یقین نشته، د اجر او د ثواب تمه نشته دی، په زړه کې کفر دی. نو دوی صرف خلکو ته ځان ښودو دپاره مونځ کوي، نور د ثواب او د اجر او د الله د ملاقات په نیت نه کوي. نو ډېر بوجي پې، ډېر بد پې لګي، ډېر بوج وي پې. خپل خپل حال باندې نظر واچو چې د مونځ ټیم ته خوشحالیږو، او که د مونځ ټیم راشي بیا وایو هو بیا د مونځ ټیم شو، بیا ومانځله ځو. او بیا په منځونو کې هم دا د ماسخوتن او د سهار د مونځ په هکله تاسو خو فضایل اعمال کې تعلیم کې اورېدلي دي بار بار، وایي دا دوه منځونه منافقانو باندې ډېر بوجي، سهار او ماسخوتن. نو داسې نه ده چې دا منافقان صرف هغه د نبي علیه صلات وسلام زمانه کې وو، دا چې مونږ ته الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خویونه خصلتونه ښیي، نو دې دپاره که لاشعوری کې په ځان نه یو پوه شوي، او په ما کې چېرته د منافق خوی راغلی، د سهار د ماسخوتن مونځ، د غرمې د مازدیګر مونځ، د ماښام مونځ، د جمعې مونځ، د اختر مونځ، د جنازې مونځ، دا را باندې بوجي بوج پیټی. که زمونږ دا تبلیغ والارونه خبره کوي که نه، وایي یو د مونځ نه ځان خلاصول دي. د مونځ خو یو کار دی او دیني کار دی او اهم کار دی چې ځان ته خلاصوم، خو بیا به نه به مې د تکبیر اولا غم وي، نه به مې د قیام غم وي، نه به مې د رکوع فکر وي، للو پتو به للو پتو. او چې کله په مانځه باندې د ځان د خلاصولو فکر وي، یو وي مانځه نه ځان خلاصول دي، تبلیغ والارونه وایي د مونځ نه ځان خلاصول دي، او یو په مونځ باندې ځان خلاصول دي. په مونځ باندې زمونږ د آخرت د خلاصي پوره دارو مدار دی. ګورئ او یقینو کوي صرف د آخرت د خلاصي نه، د دنیا د مشکلاتو د حل دارو مدار هم په دې مونځ باندې دی، په صحیح مونځ باندې. رښتیا ووایي ولې صحابه کرامو هم په دې مونځ باندې چې دا کوم مونځ مونږ کوو، الله اکبر، سبحانک اللهم ولا اله غیرک، الحمد شریف، ولا الضالین، قل هو شریف،
رکوع سبحان رب العظیم دا منځ کنه دا څه نه و چې ګینه داغي په منځ کې دوه رکوعګانې وي داغي په منځ کې د سلور په ځای د دوه په ځای سلور سجدي وي پر رکعت کې ګینه غي به ورکه د سورته فاتحه شپږ ځله واته ځل ویل ګینه نه هم دا یو مړې سورلې په ژوند کړي دي ګوري الله ته سوال کړي سورلی ورته په لار راشي دا او خدای ته سوال کړي دی الله پاک د کور مشکلات الله پاک حل کړي او یو د منافقانو مز دی ودا په دوی باندې بوج دی د منافقانو د مز نه مقصد منز ني دا نوی چې د الله تعالی د راضي شي بلکې مقصد دی چې بس خلک مګوري او دا سه کم وخت وشي چې بس زر زر شي چې بس خلاص شو تیرا کم ځای کې وخت جمع کیږي زر تراوی کم ځای خلاصيږي چې بس دا منز کم ځای کې لند کیږي چې سکی بس بوج دی سه بچ خلاصيږي دا منافقانه خوې دي اعلی درجه منافق ولا يذكرون الله الا قليلا او خدای پاک نه یادای مگر ډیر لګ مفسرین فرمایي وی دلته ذکر نه مراد منز دی ذکر نه مراد منز دی ولی مونږ تاسو خو ذکر تثبوت وایو کنه او تسبیح چې دی هغه وجب باندې ور سره ذکر کوو په مانځ کې جبم ذکر کوي سترګم ذکر کوي د سجدي ځای ته ګوري غوګونم ذکر کوي خپل تلاوت مې اوري لاسونه مې ذکر کوي خپې مې ذکر کوي دل او دماغ مې ذکر کوي چراټیټ شما نیم بدن مې برم ذکر کوي نیم بدن مې ختم ذکر کوي ټول بدن په ذکر کې دي ځکه مونږ ذکر ویلې شوی منافقان ذکر نه کوي یعنی مونږ نه کوي ډېر لږ کوي لږ وخت په لګي چې دا سه مختصری ما یو ملمر راغلی نو چې مونږ یو کو د مونږ نه بعد راجوخ شو ما ته وی استاد جی اله من انت دمات شو په دې رکوع سجدا قومه جلسه باندې او نن مې پړمبي ځل باندې په قومه کې ربنا لك الحمد پسې حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ویل مقرات وی ملو شو او ما ته چې مکمل شي امام صاحب لګي سار شي قومه کې هغه وی سمع الله لمن حمده کنه نو اوس هو امام ربنا لك الحمد وی کنه ربنا لك الحمد نو چې هغه سار شو او ما سمع الله لمن حمده سره ربنا لك الحمد مخکې د استاد نه ختم کړی دي استاد به اوس ربنا لك الحمد شروع کوي کنه او ما خدای سمع الله لمن حمده سره ربنا لك الحمد څه کړی نو زه اوس چې امام ربنا لك الحمد وی زبې سارم نو اسی ایثار نشم دغه ټیم کې سوې ما دا کوئی خلق وای دا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا پنځه ټکی دي حضرات صحابه کرام وی مونږ به نبی له سلام پس داسې مونږ کولو چې مونږ ته خلک کله یقین شو چې نبی له سلام په سجده کې محکم شو بیا به ورپسې مونږ د قومینه ورکړو مونږ په دې د امام شکریا ادا کو چې مونږ ته ربنا لك الحمد پس د حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مقراکا او کنه ته نه ناراضه کیږو مړه بس ولاړی دا اعتراضونه دا منافقانه خو دې ګوره خو خپل ځان باندې نظر واچو هر کس او خپکی ګونه ګوره دا مذاکره زمونږ ګوره خیالي مونږ دی زمونږ مونږ نه دی دا سم شو یقین وکړه چې دا زمونږ کومې پریشانې او مسلې دي دا په هغه ټکي ختمې ګوره واده د مونږ سره والله که یو پریشانی پاتې شي چې کومې پریشانې مونږ تخکاری دا به خدای په هغه ټکي ختم کړي خو کله مونږ شو او دس شو زمونږ دا به منو ګوره زمونږ او دسونه نیمګړي نیمه خوا دي زمونږ منځونه نیمګړي نیمه خوا دي ګینې ځای دا مونږ مرګري ناسو یا کوم مرګري دا خبر اوري ایمان تیر کوي چا داسې یو عالم ته ویلي چې سبا ته په سبیل دی لوټې ته لکېنا چې ته څنګه اودس کې چا شان زم کوم یا عالم ته وایي چې سبا زلک دا اودس کوم تیرا لګ لیبارټری کا تیرا له شریعت په لیبارټری باندې لګ ټیسټ کا چې صحیح دی یا اړو نه ورته ویلي دي نه د عالم مخ کې اودس کړي غلي عالمان زموږ استاد مخ کې اودسونه کوي کنه کوي مفتی صاحب ګورم چې یار اودس کوي اورګه ورشم شاته ورته ودرېږم او ګورم چې څنګه اودس کوي امیر صاحب څنګه اودس کوي نیک سړی دې څنګه اودس کوي چلته زده کوم هدا شان یو په مانځ باندې مونږ او تاسو مور او نیاره ودرولي مستکنه مور او نیا الله پاک دې ولا بهتري بدلی ورکی هغه خواري کړي در سره یو سبا لګ عالم توه مچ یو درکات زما مخ کې لګو کجې زده کوم یا عالم توه مصیبت لکې نو استاد مخ کې زلګ دا درکات مونږ کو مچ دي کې کم ځای کې لګ اونچ نیچ کنه مال په فیته باندې فټ کا الله وسوزل د مانځ ویلي د قران شریف کې او هر ځلی ویلي دی وي په فیته په سال باندې سیده کوي څنګه دیوال ګلکار ماما په سال سیده کوي کنه لږ سوتر پارک چې ورکه راشي بیا غخت او باسي مساله لړ کوي بیا سمای کسر تکي ګټه مټ ورکه راشي په کرنټ لري کوي دا شان د مون سیده کول دي کدي کې ګټه مټ کې خندو خار پکې اب لري کې یا بسوک لري کوي علما حضرت دا ډول کار امرانه نه کیږي چې کله وګورم چې یو عالم صاحب یو مفتی صاحب مونږ کوي نو دا هغه د مونږ وګورم چې د قوم څنګه کوي رکوع څنګه کوي لاس په څنګه حرکت ور کوي ګوري کم زیتا الله پاک دې زمون په حال رحم وکي منافقان مونږ نه کوي کوي بس داسې لند غونته مونږ کوي چې ضبط فارغي د تراوو کې اکثر زمونږ د منځګزار ورونو دا شوق وی چې کله داسې یو تیز غونته امام قاری سے وي چې بس به دا یو کم 10 رکعات مونږ نه دي 9 رکعات د ماسوتن
او دا شل رکعات تراویح چې دا داسې بس یو اتلس شلو منټو کې راغونډوي بس چې رکوع هم رکوع ني د رکوع په شان ني سجده هم د سجدې په شان ني خو چې بس غرض غروز وي بس یاد ساتي ګوره دا مونځ نه دی رمضان دا روان دی کنه د اوسه ځای نه د داسې امام او د داسې جماعت انتخاب وکړو که زما په خپل جماعت کې تیزې تراویح کېږي او په بل ګاونډي جماعت کې مې رو تراویح کېږي د خپل جماعت ورپسې پرېږدم او اخیسته مونځ پسې لاړ شم مونږ څه کوو صاحبه مونږ چې زمونږ جماعت کې ښایسته تراویح کېږي که نه د کلي بار سر کې لږې تیزې دي راکټ استاد ورته وایي پلین کوچ استاد ورته وایي F-16 استاد ورته وایي بس تیزې کوي دا تاسو باور وکړئ په الله باندې چې نورو خامیانو سره سره دا عادت به د منافقانو نو الله رسول چې مونږ ته د منافقانو دا خویونه بیانوي دا په دې غرض چې مونږ ته نه ځان وساتو او مفسرین دا هم فرمایي چې د ذکر نه مراد دا دی چې دا رکوع نه ده رکوع کې تسبیحات کم نه کم څو ځل دي دا هغه کمه درجه ده ګورئ او بهتره درجه 11 ځل ده بهتره درجه څو ځل نو ووایي رښتیا ووایي مونږ کله په کوم مونځ کې 11 ځل ویلي که وایو یم شوق هم پیدا هم شي د 11 ځلو نو هغه رانه یا لس شي د بېخیالۍ د وجې نه او یا 12 شي هسې 11 پوره کولی هم نه شو مونږ نه خطا کېږي او خدا که د پیسو حساب رانه خطا کړي ته ووایه مونږ په سوزکۍ کې تاریخ چېرته زیاته ورکړې دوکاندار له هم چېرته زیاتې ورکړي دي ما به منو دي چې بالکل زه حساب کې حل ګل کېږم خو صرف د تسبیحاتو دا 3 ځل سبحان الله 3 ځل الحمدلله 3 ځل الله اکبر دي که نه دا ډوز دی ډوز روحاني ډوز پېژنئ که نه ډاکټران دله شپږ ګولۍ درکړي انټي بایوټیک وایي دا یو وخوره که نه په مړه باندې یو وخوره شپږ ورځې وخوره او بیا راشه ما پیسې را سره وي مړه بس د دوای والا نه مې د شپږو په ځای 12 ګولۍ واخیستې او د یو په ځای مې څو واچولي نو نقصان به یې که فایده به وي نو زه وایم چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا خو ما لږ زیات وویل نو زیات خو ښي پیغمبر مونږ ته زمونږ د روحاني علاج دپاره دا 3 ښولي دي همداسې منه نه ده مانځه نه علاوه ته په لار روانې سبحان الله وایه څومره دې چې کېږي بې حسابه وایه الحمدلله بې حسابه وایه الله اکبر بې حسابه وایه د آخرت دپاره تیاری وکړه منافقان چې کله په رکوع کې په سجده کې تسبیحات کوي که نه نو اول خو کوي نه او چې کوي بس یو نیم چېرته وایي یو نیم وایي داسې امام پسې چې مونږ او تاسو ورپسې کم از کم 15 ځل ویلی شو چې داسې مونځ زمونږ او ستاسو خوښي نو بهرحال وایي چې څوک د خلکو په وړاندې مونځ ډېر ښایسته کوي خشوع خضوع سره کوي ډېر عاجزۍ سره او په قلار خو چې کله ځان لشي که نه نو بس بیا یې نه د سجدې پته لګي نه د رکوع پته لګي تاسو دا یاد وساتئ علماو لیکلي دي وایي دا کس د مونځ سپکو ګڼلو او د مونځ د خپل طرف نه د څه وکړو استهانت وکړو سپکاوی وکړو چې د خلکو مخکې ښایسته مونځ کوي او ځان له چې مونځ شي بس بیا یې د رکوع د سجدې پته نه لګي الله پاک د زمونږ او ستاسو مونځونه ښایسته کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم